که موبایل نه ورک شي یا نه څوک پټ کړي نو دا به تاسو څنګه معلوموئ. تاسو ښه په اسانو سره په بل موبایل په تر باندې چې دی خپل موبایل معلومولی شئ. که په کور کې تاسو نه بېدرکه شي یا نه څوک پټ کړي نو تاسو خپل موبایل چې دی دا معلومولی شئ. په موبایل کې یو داسې سیټینګ دی چې هغه تاسو آن کوئ نو د هغې په تر باندې تاسو دغه چې دی دا آن کولی شئ. نو په دې ویډیو کې د دغه طریقه ښیم او تاسو د دې سیټینګ نه چې دی هم پیدا اوچتولی شئ. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې تاسو به د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ لکه څنګه چې موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی. سیټینګ مو کولاو کړی نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به راشئ نو لاندې به دلته کې تاسو ته ښکارېږي ګوګل به تاسو ته ښکارېږي. ګوګل به په دې ځای کې راواړوئ. ګوګل به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه ګوګل تاسو کولاو کوئ نو دا ګوګل به تاسو ته دغه شانتې چې دی دا به کولاو شي. نو په دې کې به دې خوا تاسو ته ښکارېږي آل سروس لیکلی دی. دا به تاسو ته ښکارېږي آل سروس. تاسو به د آل سروس چې دی په دې باندې به زور وکړئ. چې په دې زور وکړو نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. آل سروسز کې موږ به اوس لاندې راشو. لاندې به دلته کې ګورو پین مای ډیوایس پین هوب لیکلی دی. دلته کې دا به ځان سره کولاو کوئ. دلته به تاسو ته ښکارېږي دا کم چې خړ شو او په دې منځ باندې دا دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا یو کولاو کړو نو دا به ستاسو دا به داسې اپې ستاسو دا به اپې زموږ دا چې دی دا کولاو دی دا کولاو دی. نو موږ به دا اوس کولاو کړو دغه شان به تاسو هم کولاو کوئ. اوس تاسو نه به د سکرین لاک چې دی دا به غواړئ نو دا به ځان سره داسې کولاو کوئ. چې دا کولاو کوئ نو دلته کې بیا تاسو ته دلته کې دا دوه دغه راشي. یو د ویب سایټ په تر باندې معلومولی شئ یو د اپس په تر باندې تاسو معلومولی شئ. پین هوب اپس لیکلی دی او پین هوب ویب سایټ لیکلی لکه د ویب سایټ په تر باندې. نو که تاسو اپلیکیشن د دې لپاره انسټال کوئ نو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ او که اپلیکیشن نه انسټال کوئ نو ډایرکټ چې په دې ځای کې باندې زور کړئ زه درته دا یو موبایل دی زموږ سره او د دې دا جیمیل چې دی دا په بل موبایل کې هم کولاو دی. نو موږ د ځان سره دغه چې دی دا معلوموو. د دې لپاره به داسې چلي چې ستاسو جیمیل چې دی دا په بل موبایل کې کولاوي. لکه کله چې ستاسو نه کم موبایل ورک شو تاسو به داسې چل وکړئ چې د هغې موبایل جیمیل چې دی هغه به ځان سره په بل موبایل کې کولاو کوئ. نو د هغې نه تاسو موبایل معلومولی هم شئ چې په هر ځای کې پروت وي. هغې ته به یو رینګ هم ځي. دغه شانتې لوکیشن چې دی هغه تاسو هم معلومولی شئ. خو چې ستاسو په هغه موبایل کې نټ انټرنیټ او لوکیشن چې دی دا پې کولاوي نو زموږ په بل باندې موږ لوکیشن چې دی دا بند کړی دی خو دغه چې دی دا پې کولاو دی دا نوم یې رانر شو انټرنیټ چې دی دا پې کولاو دی. نو تاسو به خپل جیمیل چې دی دا به سلیکټ کړئ. زموږ په کې هغه جیمیل لا نه دی کولاو. نو موږ به دلته کې دغه جیمیل چې دی دا به ځان سره کولاو کړو. چې څنګه موږ دغه جیمیل کولاو کړو اوس موږ دغه جیمیل کولاو کړو نو دلته کې ویلي دي وایي دا جیمیل چې دی دا په دوه موبایلو کې کولاو دی. یو هواوی میټ 10 پرو دی دی او بل دی ټیکنو کامن 20 پرو چې دی نو په هغې کې دی په دې دواړو موبایلو کې دی. نو دا کامن 20 خو چې دی خو دا یو دی خو دا هواوی میټ 10 پرو چې دی هغه زموږ سره دا پروت دی دا یو دی. نو ګورو تاسو موږ دغه دغه کوو دغه پې موږ سلیکټ کړو. اوس دې ته چې دی موږ په دې باندې رینګ کوو. دا دغه شان دی پروت دی بند پروت دی چې بند دي کړو. ستاسو د مخې چې دی دا بند کړو دا بند شو اوس دې ته پې موږ رینګ کوو. د ځانه کولاویږي به مخه خو رینګ پې کوو وک شوه. اوس په دې ته رینګ چې دی دا به راځي دا آپشن به تاسو ته ښکارېږي له پاسه لیکلی دی سټاپ سونګ. چې سونګ په سټاپ کوي د دې ځای نه سټاپ کېږي او دا دی پلی سونګ. چې دغه سونګ ووایي ډایرکټ دا ډایرکټ کولاو شي د دې ځای نه. دغه شانتې بیا ورپسې چې دی سیکورټي ډیوایس د دې ځای نه پې تاسو کوډ چې دی هم لګولی شئ. لاندې بیا چې دی خپل موبایل چې دی تاسو ریسیټ کول هم شئ. که تاسو ورته رسېدی نه شئ نو د دغه جیمیل په تر باندې تاسو خپل موبایل چې دی دا ریسیټ کول هم شئ. دلته به دا آپشنونه تاسو ته ښکارېږي دا 3 آپشنونه دي په دې ریسیټ کېږي. دغه شانتې لوکیشن چې دی هغه تاسو هم معلومولی شئ. خو لوکیشن چې دی موږ په دې موبایل باندې بند کړی چې لوکیشن آن کړئ نو دلته کې بیا تاسو ته هغه لوکیشن چې دی هغه موبایل ښایي نو تاسو هغه لوکیشن ته چې دی ځان هم رسولی شئ. نو په دې طریقه تاسو ورک موبایل او دغه موبایل که ستاسو نه چا پټ کړی نو هغه تاسو دواړه چې دی دا معلومولی شئ. که په کور کې ورک شئ دغه رنګ پې چالو کوئ نو تاسو ته پته ولګي چې په فلاني ځای کې پروت دی او که ورک شوی نو د هغې لوکیشن چې دی دا به هم تاسو ته معلوم شي.